قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام لكل نبي في الأنام فضيلة وجملتها مجموعة لمحمد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله شوق سر درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزتمند قرآن کریم کے رب العالمین فرمائی لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة بے شک د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم په ذات کی پسیرت او صورت کې ستاسو د پاره د ژوند د تیرولو یو بهترین نمونه ده ژوند ازدکای الله ته رسیدل غواړي او نیک سړی ځان جوړی نو لقد کان لکم فی رسول الله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نقش قدم باندې روان شو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت پا کم طریقہ کڑے پا اقی طریقہ باندے عبادت شو بس چی ہر کار کو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جون گورو چی دا مونگ دا پارا یو بہترین نمونہ دا مثال کے طور پر تاسو آئے مونگا او دس کو او دس یو عبادت تے دا منز دا پارا یو وسیلہ دا وسط او دس کئی نو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جون با اگوری چی دا دوارو جہانو سردار پا کم طریقہ او دس کڑے و اق شانتا او دس اکی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنہ دی معنی دا چی کم کار کو پا طریقہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے کو نو چی او دس کو چی اگورو چی دا دوارو جہانو سردار سنگ او دس کڑے ہو احادیث مبارکہ اگورے د دواړو جهانو سردار یو ځل او دس کو هر اندام یو ځل اوینځو او دس کو مخ یو ځل اوینځو لاسونه یو ځل اوینځل خولې ته اوبه یو ځل واچولې پوزې ته اوبه یو ځل واچولې داسې خپو باندې یو ځل اوبه ور واچولې چې او دس نه فارغ شو نو صحابو ته وفرمایل وی ای صحابو دا اغا او دسو چې د دین بغیر منز نه روا کیږي لکه یو پیره انزل ضروری دی چا یو اندام یو ځل اونوینځو وچتی نه پاتې شو نو منز نه کی وی دا اغا او دس ته چې د دین بغیر من نه روا کیږي یو پیره شولا بهترین استاد وکړه څنګه په طریقه صحابه پوي په دویم ځل بیا او دس شروع چاردام چې کله او دس وکړو نو هر اندام دود وزل اوینځل لاسونه دوزل اوینځل خولې ته اوبه دوزل واچولې پوزې ته دوزل واچولې خپې دود وزل اوینځلې چې د او دس نه فارغ شو نو صحابه ته وی دا هغه او دس ته چې په دې الله دوچن اجر ورکړي ډبل اجر ته الله ورکړي چې هر اندام څوک او دس کې دود و پیری اوینځي فارغ شو د او دس نه بل ټیم باندې بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم او دس شروع صحابه ورته قتل صحابه الله یو بهترین استاد ورکړو صحابه ته چل خو بل پیری بیا او دس کو نو هر اندام درې زله اوینځو بوزي ته او بدرې زله خلی ته درې زله لاس باندې درې زله او خپو باندې درې زله چې کله هر اندام درې زله اوینځو او دس نفارغ نو صحابه ته وی اے صحابو دا زما او دستے او زمان مخ کی چی سمر پیغمبران تیر شوی یعنی 1,24,000 کم و بیش انبیو او 10 طریقہ چی و اغا ہر اندام دری زل انزل دا یو پیرا انزل نا بغیر من روا کی گی دو پیری دی او انزل ڈبل اجر شو
او چې 3 پیرې د هر اندام ووینځو نو د 1,40,000 انبیو په سنتو د عمل وکړه. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. د امام الانبیاء په سیرت او صورت او کردار کې ستاسو د پاره ښکلی ژوند دی. که ژوند تینه ازده کوئ نو ډېر ښکلی تینه ازده کېږي. نو ګوره دا د اودس طریقه شوله چې هر اندام چې انځو نو 3 ځله به انځو. دا د امام الانبیاء د اودس طریقه وه. داسې چې کله مونږ روټۍ خورو نو د روټۍ نه مخکې لاس انځل او وروستو لاس انځل کتابونو لیکلي دي چې د روټۍ نه مخکې لاس انځل او وروستو. اکثر ډوډۍ ټیم شي تبلیغي حضرات پاسې وي ورګه لږ لاس په کنګال کو. دا بعضې ورته څه په مونږ لاسونه پاک دي لاس انځلو ته څه ضرورت دی پاک لاس دي که نه. د روټۍ نه مخکې لاس انځل او وروستو لاس انځل دا د 1,40,000 کم و بیش انبیو په سنتو باندې عمل کوي دي. او کتابونو دام لیکلی دي چې کم سړی د روټۍ نه مخکې لاس انځي او وروستو ته نه لاس انځي که په دې سړي هر څومره قرضی الله به قرضه ختمه کړي. بل کتابونو دام لیکلی دي چې دې کور کې به ډېر برکت وي. د دې سره ډېر خیر تړلی دی چې کله سړی د روټۍ نه مخکې لاس ووینځي او وروستو ته نه لاس ووینځي. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. داسې هر یو طریقه هر یو کار چې کوي نو په طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم الله به کامیابي کامیابي شته نه. ګوره مونږ یو بل رسم غلط روان دی. تاسو ته به علم وي مونږ چې کله نکاح تړو نو په اجره کې تړو او چې غم کوو نو په څه کې کوو په جماعت کې کوو. غم په جماعت کې کوو نکاح په څه کې تړو په اجره کې. سنت طریقه دا ده چې نکاح به په مسجد کې کوي او غم به په اجره کې کوي. ښه نکاح عبادت دی نو نکاح به په جماعت کې کوي او غم به په اجره کې کوي. نو مونږ به نکاح په اجره کې کوو او غم به په جماعت کې کوو. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. بل مونږ نکاح کې یو بل د شریعت خلاف کو چې کله نکاح تړلو ټیم شي د نکاح نو یو 2-3 تنه رادنده شي څه له دنده شو وی نکاح تړو که نه ښه ولې نه وی دا بار ډېر خلک ناست دی نو ولې نه وی د دې په مخ کې به د جینۍ نوم اغستی شي ښه ته داسې غیرتي راغلی. د دواړو جهادو سردار فرمایي نکاح به علی الاعلان کوئ. نکاح به پټه نه تړئ. ښه نکاح به علی الاعلان تړئ. تاسو کوړي مدرسه لیدلي چې کله فارغېږي دا طلبه نو د بعضې علماو پکې نکاح که نه شیخ ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه وله نکاح تړي که نه 6,000 خو طلبا ناست د هغې په مخ کې وایي پلانکی د پلانکي لور مونږه پلانکي د پلانکي زوی ته وایي که نه وایي نو د 6,000 د 2,000 خلکو په مخ کې نوم علي که نه دا د شریعت موافق دی او نکاح پټه تړل دا د شریعت مخالف. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. د قرآن یو آیات کې ډیر لوی معنی پرته وي. نو نکاح به علی الاعلان تړي دا د شریعت حکم دی او دا د نبی علیہ السلام طریقه م و چې نکاح به کوله وتړله. دې کې فایده شته چې کله وی نکاح علی الاعلان وتړل شي کوله و نکاح وتړل شي نو کو سبا دا الک دې کور ته تګ راتګ کوي دې بیا تلی شي خو دغه نکاح کړي ټبر ده. نو کو سبا دې کور ته دې زی راځي او نکاح پټه شوي نو خلق په تهمت لګي او چې نکاح علی الاعلان شوي ټول خلق به خبري چې دا د سرګنۍ ده کنه دې ځکه زی راځي. سرګنی خدا الله د طرف نه بیا یو نعمت دی. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اره خبره کې حکمتي ښه نو نکاح د شریعت حکم دا دی چې علی الاعلان به تړي دا به ښکاره تړي. نبی علیہ السلام وایي د نکاح اعلان وکړي. بل زمونږ د شریعت خلاف څه رسم دی تاسو ته پته شته چې کله واده کوو که نه واده نو دا یو غلط رسم دی دا د شریعت خلاف دی چې کلی کې خوا وشه چمګاوند غریبانان رشتہ داران هغه به پریدو او مالداران خلق به راوبلو. د دواړو جهانو سردار فرمایي ښه زه نه وایم د دواړو جهانو سردار فرمایي په ټوله دنیا کې ناکاره روټۍ هغه د واده روټۍ ده چې مالداران پکې روبلل شي او غریبانان پکې پرېښودل شي. دا د ټولې ډوډۍ نه ناکاره ډوډۍ په شریعت کې ده. زما نیت دا دی چې ډوډۍ ورکې او ثواب دې موشي. نیت مې دا دی ډوډۍ م ورکې واده م وشي او ثواب م وشي. الله به خوشحاله شي. الله به خوشحاله شي. علما وایي د واده سنت طریقه دا ده ښه ودرېدلې
محله کې او چم گاوند کې رشتہ داران رشتہ دار باندې د بل کلی نمبر ابلي ساری رشتہ داری بل کلی کې هغه ته اطلاع کوي رشتہ دار برابرلی بس اعلان وکوي سبا زما د بچي واده دي سبا ټول راشي چروټه نبی له سلام یو صحابي ولید دا واده اثرات په ولیدل کنه نخې په ښکارې دي نبی له سلام ورته واده دي کړي دي یاو متاولي مونږ نه یو خبر کړي ګوره واده دي کوم مونږ نه خبر ولو او لم ولو بشاتن وی ولیمه وکشابه دا واده روټه وکمړه یو بیزه علاله کشابه یو بیزه علاله که خو مونږ د خلک خبر ک چې راشو چې د واده روټه وکړو چې د واده روټه وخورو چې ولیمه وکي ولیمه مطلب نه دا دی لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه دا د شریعت خلاف دی بل زمونږ بل عادت او رواج چې د شریعت خلاف دی هغه څه دی مونږ چې کله د بیمار تپوس لزونه دا مونږ غلطي کوو د بیمار تپوس له چلاړ سنل ته سره بیا په ګینټو ناسو دا د شریعت خلاف دی بیمار تبم تکلیفي که بیمار ته نه نو د کور خلکو ته خو تکلیفي کنه پناهي کړي نه پردای کړي نه او د کینی د امام د بیمار سره قصې شروع کی دا د احادیثو نه خلاف دی احادیث مبارکو کې راځي د امام سره د بیمار سره به دومره ټیم کینی لکه چې سړی یو ځل اوخه اولوش او دا بیا دوباره پیرا پریدي دا ساروی له شلی کنه یو ځل سړی اولوش نو بیا ور لګه وقفه ورکوي دا بیا پیرا پریدي دا څومره لګه وقفه دا زنانه سارو کې منس کې ورکی یا ناری نه لش یو ځل اولوشي نو بیا ول لګه وقفه ورکوي دا بیا پیرا پریدي دا بچي ورته پریدي د کومره ټیم نبی له سلام فرمایي د بیمار سره بکینه او سیوا بنکي د کومره ټیم دا د شریعت خلاف دی لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه د امام الانبیاء په ذات کې او په سیرت او په صورت کې تاسو د پاره د ژوند د تیرولو یو بهترین نمونه د خپل ژوند ته غم بغم وشي خادي به خادي وشي بیمار پرسی به وشي او الله به درنم خوشاله شي زم واده دې وشي او چې الله درنه خوشاله شي نکاح دې وشي او الله درنه خوشاله شي د بیمار تپوس دې وشي او الله دې درنه خوشاله شي نو هر کار چې کو په طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی کو نبی علیہ السلام رب العالمین دنیا ته یو بهترین استاد را لګل وین استامنم مزما منا ما پسې مرا پسې کی زما پیروکاری مکوي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل نمائنده هغه پسې ځه نبی علیہ السلام څنګه کړیو زبد نبی علیہ السلام پسې ځه ټولي دنیا د پاره یو بهترین استاد دسی استاد نو قربان صحابه سره ډیر خوشاله ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ایمان راوړو نو خپل مور ته کېناستو د ایمان دعوت ولا ورکو مور ته وی نبی علیہ السلام د الله پیغمبر ومنه هغه مور یې لګي ورانی بدی خبرې وکړي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ په جړاش جړل یو د نبی علیہ السلام خواله راغی نبی علیہ السلام ته ابو هريره ولې جاړي ورته سي استاد ولې جاړي وی د الله حبیب مور ته مینن د اسلام دعوت ورکو نو ستا په باره کې ډېرې نازیبه خبرې وکړې امې برداشت کولی نه شوې چې جړا راله مور ته مې دعا نه کوي نبی علیہ السلام وی اللهم اهدی ام ابي هريره امام الانبیاء خو دعا ونه اللهم اهدی ام ابي هريره خدایا د ابو هريره مور مسلمانه کې خدایا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وړ مې باغ چې کور تراله دروازه مې وټکولا دن دن رات مور وی مکانک ابا هريره یا ابا هريره ابو هريره په خپل ځای ودرېږي چې را دن دنه شکور ته ګورې مور می ایمان راوړې غسل کو ما ته را دن دنه شي ګورې کو ما وی صحیح ده مکانک په خپل ځای ودرېږي را دن دنه شي مې صحیح ده چې ور دن د شوم مور ته مې وکتل مور راته وی اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله ابو هريره ز گواہی کوم چې د الله ذات یو دی او محمد صلی الله علیه وسلم د الله بنده او رسول دی ما ایمان راوړ ابو هريره رضی الله تعالی عنہ را منډې کړې د ډېرې خوشالۍ نه جړل اولی د ډېر خفګان نه جړل مور نبی علیہ السلام شان کې بدی خبرې کړې وي نبی د ډېرې خوشالۍ نه جړل او را منډې والے راغی نبی علیہ السلام ابو هريره ولې جاړې ویل الله حبیب مبارک شبور می مسلمان اشولا او ستا دعا الله زما د مور په حق قبول کړه دسی نمائندگی به د صحابه وکوله ها دسی استاد الله دنیا ته را لګل ورته دسی نه وای چې ما بارکه بدی خبرو کې ورشه انتقام تی و نه ابو هريره سب نه وای بس دعا وو کو چې الله مسلمانه کی ها دا سوچ به د پلار او د مور په بارکه د انتقام نه کوي ها پلار تبه حکم نه کوي پلار تبه
مشوره ورکې او پلار د پاره به دعاګانې غواړي. مور او پلار سره به په یوه توله نه چلېږي. داسې ښکلی استاز. جابر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې کله خندق کنستو الله دې مونږ ټول بوزي مدینې منورې نه غیر چاپیره چې کوم خندق دی غزوه احزاب د پاره دا خندق کنسته کېدو. صحابه لګیو خندق کنستو د غزوه احزاب مدینې منورې نه غیر چاپیره کنسته شوی دی. نبی علیہ السلام چې کله صحابه دا خندق کنستو نو یو غټ غټ پکې ښکاره شو. صحابه گزارونه ورکی نه ماتي. نبی علیہ السلام ورته څه دي یو غټ غټ ښکاره شو. نبی علیہ السلام انا نازل زه کوزېږم زه کوزېږم چې نبی علیہ السلام راکوز شو او گزارې ورکو نو صحابي وایي ما چې وکتل یې ګېډه پورې کاڼي تړلي د لوږې د لاسه چې داسې موږ د ګېډې ته وکتل نو ګېډه پورې کاڼي تړلي نو ما خو چې نبی علیہ السلام څنګه گزار را پرېښود د شګې په شان ریزه ریزه لاړه هغه خو ما خو ګېډه پورې کاڼي ولیدل که نه ډایرکټ کور ته رالم. بیبي ته مې وایي څه ترتیب د ډوډۍ نه جوړو چې نبی علیہ السلام ډوډۍ له راولم. نو څو صحابه به ورسره نور کمه ډېر د لوږې په حالت کې مې ولید ډوډۍ له نه راولم. ما ته چې ولې نه مې چې کور سشته وی یو ساع وربشي پرتې وي ښه یو ساع سرسایه مونږ نیم ساع ورکو نو نیم ساع په کم 2 کیلو دي که نه نو دا روغ ساع نو په کم 2 کیلو په کم 2 کیلو مطلب 3.5 سیره ښه 3.5 سیره خواوشه د دړۍ نه لږ کم وایي دق عمره وربشي وي. ما ته چې بس دا وړه کوو نو دا میچن کوو بس برابر وي ما ټیک ده 3.5 سیره وربشي څه دي 3.5 سیره وربشي څه دي وی کور را کړه د بیزی یا د ګړي یو کچ بچي ولاړو وی هغه مې زر ذبح کو هغه مې حلال کو دې ته مې دا کټوي کې باندې کا زسم چې نبی علیہ السلام ته هم چې ډوډۍ لراشه وی چې ورله نبی علیہ السلام ته مې د الله حبیب د ډوډۍ تنظیم مې دلو کو ته یو څو صحابه راځي نه وی نبی علیہ السلام خپلم وګي او صحابم وګي چې ما خبر وکړه وې دې تیز आवाज وکړو چې اے صحابه راځي جابر نن ډوډۍ کړې د رضی الله راځي ډوډۍ لزو چې زما د خلې نه आवाज واورېدو نو صحابه خو ډېر د لوږې په حالت کې نو आवाज دې صفتي زو کوي اے صحابه راجم شه راځي نن جابر رضی الله تعالی عنہ ډوډۍ کړې راځي چې زو ډوډۍ لا ما ته وی چې سر ورشه کوړه بیبي ته دی وایا چې نبی علیہ السلام راغلی نه دی نو کټوي به د اور نه کوزویله صبر به ماته وکړي ما چې خدای دا دومره ډېر کسان ما خو یو څو کسا خو نبی علیہ السلام خو د صحابه لوږې لیدلې وکنه د صحابه لوږې لیدلې ونه تیز आवाज وکړي راځي نن جابر رضی الله تعالی عنہ ډوډۍ کړي راځي دا بختور خلک ښا چې داغي په مال کې ډیر خلک ډوډۍ وخوري ښا دا بختور خلک ښا راځي چې لاړو نبی علیہ السلام ماته وي هغه کټوي ولیدله وی د برکت دعای وکړه وی چې یو زنانه راوغواړي هغه بدل ډوډۍ پخې د دې وربشو نه د 3.5 سیرونه او زما بیبي ته حکم وکړه چې کله د کټوي نه بسالن راړوي خو په اور به پرته کوزوي باندې او د سیبت سالن راړوي او نبی علیہ السلام د ځان سره زر کسان راوصل ډوډۍ خندق کې کنستو زر کسو او 3.5 سیره وربشي دی یو د بيزي بچي دی یا د ګړي بچي دی وی چې دقه شاد به سمسای را لې ورچو وی سمسای به ورچو ولا راوړم سمسای به ورچو ولا ابار ته ډوډۍ ریستا زر صحابه ماړشول او لاړل او چې کټوي لاړل قتل کټوي لا اق شاد د غوخه ډکه پرته وخه دسی استاد وخه دسی استاد دنیا ته راغله کټوي سالمه ډکه پرته سالمه ډکه پرته ډکه دسی استاد دنیا ته راغله لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه مونږ د سینه وای چې مونږ علما او پس راشه په مونږ پسې مرাজি په نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې روان شي مونږ به درته داغه سنت خو مونږ به پسې زو تاسو به پسې دقه یو لارنا چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اتباع نبی علیہ السلام پسې روان شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت پکور کیم شروع او کوشش به شروع کو خپلم کو نور تیم وایو او په دقه سنت باندې عمل کو دقه کې کامیابی ده او د دین اخوا دی خوا کېدل دا ناکامی ده یو باندې چې نبی علیہ السلام ولیدو د نبی علیہ السلام خیر خو وی اين تريد سکه وی خپل کلی ته زما وی یو قیمتي خبره درته نه کوم هغه باندې چې ته وی کومه قیمتي خبره وی چې تشهد الله اله الا الله چې ته دا گواهی وکړي چې الله یو دی زه د الله رسول یم وی دا ډیره قیمتي خبره هغه باندې چې ورته وی تاسو سره په دې خبره د انسانانو نه علاوه بل دلیل شته نبی علیہ السلام ورته او ویسو وی دا پوری د کیکر ونه ولاړه وی دا ونه بدرته وی دا به وی او
نبی علیہ السلام هغه ونی ته اشاره وکړه، هغه ونی زمکه سیرل او د سیراله او د نبی علیہ السلام خواته ودرېده او د نبی علیہ السلام د رسالت گواهی ورکړه او د الله د وحدانیت هغه باندې چې زه به وزم او د قوم ته خپل پیغام خیر دسی پیغمبر زمونږ او تاسو د هغه په امت کې پیدا مونږ ولې دا هغه سنت نه شروع کوو ښه په سنت باندې شروع کو په قلاره یو سنت د چا په مخ ګیری نه هغه اراده وکړو چې ګیری پریدو او د چا په مخ شته دی خو لنډ دي نو هغه اراده وکړو چې وګدي کو ښه چې کله په دې مخ لاس راکاږي زه درته یو اسانه نښه ښیم ښه پریمولي صاحب ګیره پرېښوده راتم ګران دی بیا وایي دا اوږدولې راتم ګران دی زه هم چې داسې کله په مخ لاس راکاږي که نه او ګیره دې نه په مخ او یا وړی وای استغفر الله چې داسې مخ لاس راکاږي که نه وای استغفر الله خدایا ګناه مې کړې ده او ګناه ورته وام او په ګناه کې مبتلا یم خو الله تراله د دې ګناه نه د بچو توفیق راکړي ته دا فارموله شروع کړه چې الله په دې مخګیره راولي که نه راولي ښه په دې مخګیرې راولی په دې مخګیرې راولو دا د 1,40,000 انبیو سنت دي دا نه بد ښکاري او بیا چې د چا ګیرې سپینې شي د خدای بندیانو د چا چې ګیرې سپینې شوي دي مشران یې تاسو ته خو که جولی وایې جولی درته خوروم که منت وایې منت درته کوم دا سپینه ګیره به سړی څنګه خرئ دا سپینه ګیره به سړی په دې خنچې څنګه کټ کوي که نه ښه ړومبی سپین د ابراهیم علیه السلام په ګیره کې لګېدلي وو ښه ړومبی سپین ویښته چې ابراهیم علیه السلام ولیده وی الله دا څه دي وی دا څه دي رب العالمین ورته وی نور المسلم ابراهیمه دا خو د مسلمان نور دی نور وی خدایا چې د مسلمان نور دی نو نورې سیوا کې خدایا نو کم از کم چې سپین ډکي په مخ ولاړ دي چې سپینه ګیره څومره اوږدی دا په مخ خوند کوي الله ته مونږ ټول نږدې شوي یو که نه خو چې ګیره کې سپین ولګي که نه دا د مرګ نښې شي دا سړی قبر ته نږدې شي ښه نو کوشش کو رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي و آخر دعوانا ان الحمدلله